د ښځو سره د زهار متعلق قرآن او حدیث کې څه احکام دي؟ که یو سړی د مرتکب شي نو بیا څه کفاره ده؟ زهار یو داسې حکم دی چې کله مسله دا ده چې خاوند ښځې ته ووایي غوسه شي ورته خفه شي ته ورته وایي چې ته په ما باندې داسې لکه زما مور، ستا شا زما د مور د شا په شانې شوله، ستا مخ زما د مور د مخ په شانې دی، ستا لاس زما د مور د لاس په شانې دي. مطلب څنګه چې د خپل مور د استفاده نشم کولی، مور په ما باندې محترمه ده او حرامه ده، تم په ما باندې حرامه. یعنی مطلب دا بالفاظ دیگر خپله ښځه په ځان حرامه کي. یو طلاق دی چې طلاق ولا ورکي، دوی نمبر په ځان ښځه حرامه کړي، طلاق الفاظونه دې ته ویل کېږي زهار. الذين يظاهرون من نسائهم سورة المجادله 28 سپاره کې د دې باره کې واضح ارشادات راغلي دي. قرآن کریم کې الله رب العالمین فرمایي، قرآن کریم الله راکه مجادله راکه د آیت زه ووایم چې په هغې کې صفا راغلي دي چې کله یو خاوند ښځې ته ووایي چې ته په ما باندې داسې لکه زما د مور شا، زما د مور مخ وغیره، نو په ده باندې بیا کفاره رالاله. کفاره پې دا رالاله چې دا ښځه په دې خاوند باندې حرامه شوله، او چې کله حرامه شوله او بیا د خپل قسم سړی ماتی، الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن امهاتهم ان امهاتهم الا اللائي ولدنهم بیا والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبه من قبل يتماسا. یا به دا غلام ازادوي. دویم که غلام نشي ازادولی فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسا. که غلام نو بیا به 2 میاشتې مسلسل روزې بنیسي. او فمن لم يستطع فاطعام 60 مسكين. او که دا طاقت هم نه لرو 80 مسکینانو به سبا بېګا روټۍ ورکړي. نو کله چې دا یا غلام آزاد کو یا 60 غریبانو له خوراک ورکو او یا 2 میاشتې روزې ونیولې، د هغې نه پس په بیا د ښځې ورنه دا ښځه په ده باندې بالکل بنده ده، حرامه ده، دا نشي نږدې کېدلی. دا د زهار باره کې حکم دی او دا د قرآن او سنت نه بالکل دغه ثابت دي. سورة المجادله آیت نمبر 3 او آیت نمبر 4 دا ستاسو مخکې ما تلاوت کو. لهدا د زهار په باره کې دغه حکم دی. د دې کفارې نه علاوه که یو سړی خپلې ښځې ته نږدې کېږي دا به زناګاري، دا به ګناهګاري، د حرام کار دی، لاس په نس لګوي ورسره، نږدې کېږي ورسره، نو دا ښځه به د باندې بنده ده. او که دا کفارانو کې ښځه به تیزي